پیښور کې د طالبانو کونسلرګری ویلي چې په تیره یوه میاشت کې یوازې د تورخم د لارې د پاکستان نه د 7,000 نه زیاتې کډوالې کورنۍ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنې شوي دي. کډوال وایي چې تیرې میاشتې راسې د کډوالو نیول سیوا شوي او د پاکستان د اعلان وروسته سخت په ویره کې دي. د طالبانو د کونسلرګری تر مخه د 19 سپتمبر نه تر 19 اکتوبر پورې ټولې 7,122 کورنۍ چې د ټولو افرادو شمیره 40,910 ته رسیده افغانستان ته تللي دي. د کونسلرګری یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د 1300 ورځو راځي په تورخم دروازې په سر د 500 تر 600 پورې کورنۍ اوړي. هغه وویل چې زیاتې کورنۍ د پنجاب صوبې او خیبر پښتونخوا د بېلابېلو علاقو نه بیرته روانې دي او په دوی کې زیات خلک دي چې قانوني اسناد نه لري. خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې د کراچۍ نه قانوني اسناد لرونکي کډوالې کورنۍ بیرته روانې دي او تور لګوي چې د پاکستان د حکومت د اعلان چې قانوني اسناد لرونکي کډوال به نه نیول کیږي نه زورول کیږي. باوجود د کراچۍ په ځینو برخو کې افغان کډوال تنګول کیږي. پولیس ترې پیسې اخلي. د روانې میاشتې په 3 منټه حکومت اعلان کړو چې د اکتوبر د 11 مای پورې د ټول غیر قانونه غیر ملکیان په خپل خوخه وځي. یعنې د 1 نومبر نه وروسته به نیول کیږي او په زوره به بیرته ستنول کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د طالبانو د کونسلرګری استازي حاجي عبدالله ویل چې د کراچۍ نه دروازې په سر خوشه 15 ګاډي د کډوالو بیرته ځي. هغه ویل چې په بسونو کې د 40 نه تر 50 پورې کسان سواروي او په مزدو ګاډو کې کډې بیرته روانې دي. هغه ویل چې تیرې میاشتې راځي په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټک شوې او دا وخت خوشه 12 افغان کډوال په جیلونو کې دي او په دوی کې د 400 پورې خغه دي چې POR او ECC کارډونه ورسره وو. نو موري ول چې په تیرو 2 ورځو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو څه کم شوی. خو د زیرو پولیس تانو په حدودو کې اوس هم افغان کډوال تنګول کیږي پیسې ترې غستل کیږي. خو د کراچۍ پولیس د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو زورولو پیسو غستو تورونه ردوي. هغه زیاته کړ چې د کراچۍ نه زیات قانوني اسناد لرونکي کډوال بیرته ستنیږي. د کډوالو په کیمپ کې میش یو بل تن ګلودین وایي چې د پاکستان د حکومت د اعلان وروسته افغان کډوال سخت په ویره کې دي. ډیر کوشش کوي چې بیرته ستانه شي. هغه وویل چې نه یوازې هغه چې اسناد نه لري بلکې هغه کډوال هم سخت په ویره کې دي چې قانوني اسناد وسره دي. خلک د ویره بهر نشي وتلې سخت تنگ راغلي دي. خواري مزدوري نشي کولی. خو د پاکستان حکومت بیا تکرار کړي چې اعلان یې د غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره دی. قانوني اسناد لرونکو ته خص نه ویل کیږي او دغه اعلان د افغان کډوالو د پاره نه د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز.